نبی علیہ السلام مبارک چې به صحابو ته نصیحت کو اکثر به دا جمله فرمایله صحابو ته او دا جمله تاسو ته ویم نبی علیہ السلام مبارک به صحابو ته وفرمایل صحابو اکثروا ذکر هادم اللذات صحابو د لذاتو دفع کوونکي بار بار یادوي صحابو ته تاسو کو الله داسې شی دی د الله رسول داسې شی دی چې لذات او د زړه سکون دفع کوي وی هغه ورته جواب کې وی هغه مرګ دی چې د هر څه لذات دفع کوي مرګ داسې شی دی که تا ته پته ولګېده چې زمرم یو بادشاهي وخت ډېر زیات غټ شوی او دومره غټ شوی گویا چې د ځای نه به نشه پاسېدي بادشاه د دنیا حکیمان ولراله علاجونه وکړه لیکن باچا چته کمیده خبرې ته توجه کوي د مام باچا چته کمیده یو حکیم په پوه شي باچا وی علاج لراغلی خو زما فیس ډیر زیات دی فیس بدن عالم هغه ته چې څومره فیس وې درله در کوم خو ما زه مړ کېږم هغه ته باچا وی نه بس یې وله وکته اوهو هو باچا مسله لږه پیچیده ده هسې نه چې ویم درته امان غواړم د خپل جان هغه ورته وایه که نه څه مسله ده باچا سره فکر شي جي باچا زورونه وکړه ورو باچا کېناسته غم ورسره پیدا شي چې څه پیچیده مسله ده هغه ته باچا ګوره دغه امان دی وی د سر امان دی پخواني باچا دی چې سر به یې قطع کوو د باچا نه څوک تپوس کولی شي هغه یې باچا وی ما ډیر کوشش وکړو تعالی به د دنیا حکیمانو علاج هم کړي لیکن څه فایده نه ده شوې وی او که نه فایده نه ده شوې باچا به ستا د نبض نه معلومیږي چې دنیا کې د 40 ورځې دي د 40 ورځو پس نه ته وفات کېږي باچا چې د مرګ اواز واورېده هغه وی دا څه وی هغه وی او باچا بس خفه کېږم که په ما د یقین نه راځي خیر د قیدخانه کې مې بند کا او که مړ نه شوې او جمدې وې خو رابار که ما قتل کې که مې دروغ ویلي ما خیر دې بند کا 40 ورځې پورې به زه تا سره قیدخانه کې بند یم باچا سره نورم فکر پیدا شي جي مرګ خو پریشا د 40 ورځې پس مرم بادشاه باندې ډوډۍ چته لګېده نه خوراک کو د دنیا یو لذت پې نه لګېده بادشاه اول په تخت باندې په ناسته لمونځونه شروع کړ الله 40 ورځې ډوډۍ نه خوړه زما محترمو بچو ښځو ته اعلان کړی دی ګورې نه وینم زما د الله سره چې رابطه برابر شي زما محترمو 40 ورځې غم یې دونه زړه ته واچو غم داسې شی دی د مرګ چې غم انسان بالکل مانده کوي زما او چې بیا درته د مرګ غم ولګي او درته پته ولګېده ته ورشه د هغه چا نه تپوس وکړه څوک چې په قیدخانو کې پراته دي او دا اواز پې شوی دی چې بی د 500 اډر دی د هغه نه ته رایواله چې ستا څه حل دی هغه به قسم د دنیا را باندې بې لذته ده د دنیا په لذاتو نه پوهېږم زما مرګ دی په پلان کې ټایم باندې زه مرمه نو زه د دنیا په لذاتو څه کوم هغې نه تپوس وکړه باچا سره فکر پیدا شو چې 40 ورځې کېدې باچا په جانماز تیلې ته جوړ شوی ولاړ هغه هر څه ته وازګې ته وینې شو وبهېدې ته هر څه چې 40 ورځې پس برابر شي ټایم برابر شي یو 40 ورځې شو باچا ډېر خوشحاله چې جوړ وفات نه شو به ډېر خوشحاله وي دا کس رابار کې د خدای کور د میردین جومات کځې خو مړ کړم د یېرې کس رابار که باچا ورته غوسه دی قتل کوې چې بار راووته وي دا تا دروغ ویلي زه خو دې مړ کړم ظالمه هغه ته باچا د دې نه علاوه ما سره ستا بل علاج نه همدغه ستا علاج ماده شوې که نه شي یا ولکه ماده خو شو به تیلې راله جوړ شو وی باچا څنګه چې تا ته ما دا ووي چې د غم فکر دی همدغه رنګ د غم فکر ټول عمر وساته وجود به دې داسې تیلي د الله سره به د رابطه هم جوړه یو رب هم رضایي د ما محترمه د غم فکر او فکر گویا چې انسان ته د یو غم ورواچو غم انسان غر کوي تاسو رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام